أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال علي عليه ألاف تحية والثناء ينبغي للعاقل أن يخترس من سكر المال وسكر القدرة. ډیرو قدرمنو د جمعې عظیم عبادت شرکاو مشرانو جوانانو سپینګیرو او آغا صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه انشاءالله ډیر مختصر وخت کې چونکې آغا صاحب کومه دویمه خطبه چې یوه جامع خطبه و چې کوم څه مغوښتلو هغه زه بیان کوم هغه آغا صاحب بیان کو. زه دوباره د هغو خبرو تکرار نه کوم بلکې آغا صاحب کومې خبرې وکړې واقعا که چیرې دیمو دغه ځای کې انتظامیه کومه دی هغه لغوندې کې سوچ و عقل نه کار واخلي ما خیال د آغا صاحب نن کوم بیان دی دا هغوی دپاره کافي دی. دوستانو مولا قول دی څه عاقل انسان هغه دی هوښیار انسان هغه دی څه هغه د قدرت او د مال نشې نه ځان وساتي. موږ خو نشې مختلفو شکلو کې لیدلي دي، یا نشه په ډر دي خدای ټول وساته، هیروین دي یا څه دي، آیس دي، نوي نوي قسم نشې دي. خو مولا یې څه نه دین علاوه نورې نشې هغه زیاتې خطرناکې دي. چې یوه نشه کومه دی هغه د قدرت نشه دی، بله نشه کومه دی هغه د مالو د دولت نشه دی. مولا ویلی دا نشه دی او دینه په کار داري چې یو عقلمند انسان هغه ځان څه شی کی وساتي. دوستانو حکومت حواله سره د کرم حالاتو حواله سره کومه آغا صاحب خطبه وکړه، زه بالکل د آغا صاحب دغه خطبه تایید کوم او زه صرف د آغا صاحب خطبه سره یو جمله حکمرانو او ذمہ دارو ته دا سره شاملوم چې دغه غیور قوم د عزتمن قوم کچیرې دغه ځای کې څوره انتظامیه دی هغه د دغ قوم عزت وکي نه د قوم به د هغوی عزت ولري. که دغ قوم عزت څوک نه کوي هغه بیا دا توقع ونه لري چې هغه به دلته عزت وشي. او څوک دا سوچا ونه کي چې دلته کوم ذمہ داران دي حکمران دي هغه دا سوچ ونه کي چې زه پاکستان یم. نه، ته پاکستان نه، ته د پاکستان یو نوکار یې، ته د عوام نوکار یې، ته عوام خدمت دپاره مأمور شوی، ته عوام حفاظت دپاره مأمور شوی. ته پاکستان نه. تو به که فرض وکا د عوام کوم حقوق دي، د عوام کوم حق دی هغه تو طرف نه ادا کیږي، عوام به تو عزت کوي، عوام به تو په سترګو کې نه وي. که بیا فرض وکا ته د عوام حقوق نه ادا کوي، نه شي ادا کوی، بیا ته عوام نه د بیجا د عزت توقع مه لره. دغه غیور عوام څه اوسه پورې دغو حالاتو کې واقعا زه فخر کوم خپل دغه عزتمن قوم باندې، د قوم سپینګیرو، د قوم جوانانو، علماو ټولو باندې فخر کوم چې دغو حالاتو کې کومه نمونه صبر و تحمل و حوصلې نه کار واخیستو. چې دوستانو حکمران به خپل ځای کې خو د تا د صبر و د تحمل کومه فایده وه هغه الحمدلله ما او تا قوم ته څه شی کړي دی رسېدلی دی. ما او تا الحمدلله کومه نمونه معاهدې د بعد قدم خستی دی، یا دینه مخکې هغه زه نه چیړم. ما او تا الحمدلله د یوه داسې قوم ثبوت ورکړی دی چې هغه کله معاهده وکړي کله تعهد وکړي، چونکې رب طرف نه دغه حکم دی. اهل بیتو تعلیماتي چې کله معاهده او تعهد وشو په کار دی هغه باندې څه شی وشي عمل وشي. او د قوم اوسه پورې د الله رب العزت هغه حکم مطابق د اهل بیتو تعلیماتو مطابق د هغې معاهدې پاسداري کړې دی. دوستانو مشکلات مو برداشت کړي دي. ما صرف نن ورځې زه لږ ټایم دپاره هغه دا چې یو طرف به مو باندې مشکلات کوم دي هغه مثلا د حکومت غلطو پالیسیو واجې نه دي، هغه واجې نه، یا د دغه ملک د خنو واجې نه دي،
یو هغه مشکلات دي څه هغه لګیا یو ما درته وویله څه اوس چې موږ څومره مذاکرات کېږي څومره معاهدې کېږي موږ اوسه پورې چاته اعلان نه دی کړی څه پلانکي تاریخ نه به داسې کېږي زه د اغا صاحب همدې موقف تایید کوم چونکې مو ته داسې ویلي زما ته تاریخ مه ښیه ما ته عملا وښیه ما ته عملا وښیه څه لیارو حوالې سره ته ما ته څه کوې ګوډې زیتول وو فلټرو چې لیدل وو دا ټولې لکه مو ته دوی که تاریخ را کړی دی مو قوم ته تاریخ نه دی ښیلی مو ودرېږه نه ته مو ته عملا وښیه څه قوم یې وکړي چې ته د ما سره څه کوې خو به هر کیف اوسه پورې لیارو کوم صورتحال دی دا د قوم ته قابل قبول نه دی پکار دا دی چې حکومت ډېر زر دغې خبرې باندې ځان پوی کي چې موږ ته لیارو کې پکار دا دی چې هېڅ قسم سره رکاوټ نه وي او ټول معمول زندګۍ مطابق د کور مې اوسېدنې ټول کوم دي هغه د لیارې استعمالوي دوستانو خو دې نه علاوه ځنه مشکلات کوم دي هغه که چیرې بیا خپلو طرفه جوړېږي هغه باندې بیا سړي ته ډېر زیات افسوس کېږي نو زه د خپلو طرف نه کوم مشکلات جوړېږي زه دغو خدمات کې هم عرض کوم څه کسه دیمو بازار صورتحال کوم دی هغه الحمدلله بهتر شوی دی زه د بازار ټولو شعبو چاهے د ټریډ کومه وا شعبه دی زه هغوی نه دست بسته د درخواست کوم چې وشه مزید قیمتونه ولووه اول قیمتونه ولووه ځان باندې رحم وکړه ځان باندې ځکه رحم وکړه چې د مولا د قول مطابق که چیرې دغو حالاتو کې هم یو انسان څه شی کوي هغه حد نه زیاته ګټه کوي مهنګۍ راولي دا بیا نشه دی چې مولا دی چې دغې نشې نه څه شی که ځان وساته کسه دا نشه دی داسې نه وي چې دا نشه بیا سهار باندې چړاو شي چې بیا ټول عمر ته نه خلاص نه شي او بیا چې کوم رزق کور ته رسي هغه اثار یې څه شی وي منفي اثار یې تو بچیو باندې وي خدای مه وکړه نو زه ریکویسټ کوم د ټریډ ټولو شعبو نه چاہے هغه که وړې وړې نامې خلم کېدی شي بیا ډېر ذکر شي پټرول دی تیل دی بازار نور پپړو پرې څوره شیونه دي وړه دي بس هغه نظر ثانی وکړه دې د بعد مزید کومه مهنګۍ دی هغه په کار د خپل قیمتونه معمول ته راوله ویلې څه کوم ګوډي اوس روزي که چوک دا بهانه وکړي چې یاره مونه د چوک پیسې خلي نه دینه چا داسې پیسې نه دي خستي که بیا ته خامخا چا ته پیسې ورکوې هغه یې تو خپل هغه دی څه دی غلط کار ده دی غلط یو داسې روش ته دی چې مثلا عادت کړي دي په پیسو مزید نه چا پیسې خستې دي نه ټیک دی لږه غوندې کې که قیمتي وي څه هغه لیاره کومه دی شروع کو استعمالیږي ګوډي تو نه کومه کرایه زیاته خلي هغه اوسې حساب کا هغه د بعد خپله کومه حلال کمایه دی هغه اوسې حساب کا ویلې کاروبار دغه دپاره کوي ګاډې دپاره کوي خو ظلم ورکې بس مزید ما کوه د قوم باندې او ټولو نه اول زه ټولو ټریډ والا وته دستبسته گزارش کوم سوال خپل ځان او خپلو بچیو باندې رحم وکړه چې کوم رزق د کور ته ځي هغه داسې رزق وي چې هغه باندې اهل بیت د ناراضي وي پروردګار عالم عظیم ذات د ناراضي وي نه دې حوالې سره مو ریکویسټ دی چې مزید وشه مهنګۍ ختمه شي که نه وي مو حکومت سره رابطه دی انجمان ټریډ والا مو په ټول رجمه کوو که بیا اجبارن کمیدا بیا چوک خپه نشي اجبارن کمیدا بیا چوک خپا ور باندې نشي پس خپل قیمتونه دي د بعد معمول ته راولا دینه علاوه زه د میډیا حواله سره ریکویسټ وکوم جوانانو نه سوشل میډیا څوره اکټیویسټ دي کسا هغه کوم ملکو کې دي هغه قطر کې دي ابوظبي کې دي عراق کې دي استرالیا یورپ ممالکو کې دي زه ریکویسټ کوم چې بس خدای دپاره د قوم باندې رحم وکړه مزید سوشل میډیا غلطه ما استعمالوه وندې ځای کې زه د دوبۍ ځنه جوانان چې هغوی کوشش شروع کړی دی د قطر او د دوبۍ چې هغوی شیعه سنیان د سوشل میډیا څوره اکټیویسټ دي هغوی راجمع شوي دي هغوی هغه ځای کې شیعه سنیانو ملکر جرمنایو بل باندې ایښي دی حتی متحده پرې ورته ویله چې که چیرې یو کس هغه توهین کوي یو داسې ویډیو کوي چې هغه نه نفرت پیدا کېږي حالات خرابېږي تاسو شیعه سنیان مل کر لوډ شوئ مغه حکومت ته اپیل وکړو چې د دې ځای نه څه شی کا آوټ کا چې ما که کم از کم یو درس ورته څه شی شي
ملاو شي. واقعا هغه ځای کې کوم جوانانو دغه خورۍ شروع کړي دی هغه قابل تحسین دی. دوبۍ کې ډېر کفي تعداد څخه جوانان را جمع دي، قطر کې څه د کوم سوشل میډیا باندې فعال دي. زه د هغوی دغه کومه خورۍ دی دا هم زه د هغوی شکریا او تقدیر پیش کوم چې واقعا یو بهترین عمل دی چې هغوی قدم هغه ځای کې خستی دی. د دین علاوه ایجوکیشن حواله سره زه بیا درخواست کوم ډي سي نه، ډي سي صاحب نه زه دا درخواست کوم چې کډیو ته تکلیف وي هغه که چیرې مثلا فرض وکړه خوارجو سره رابطه وي، خوارجو نه وي خو بیا دلته ما راځي ټیک اندیشون سره فیمیل ډیو دی که چیرې خوارجو سره رابطه وي خو هغه خو بیا ما راځي که نه ویلې دلته ډي سي دی، دلته ای ډي سي دی، دلته څوره ای سي دي، دلته څوره افسران دي، دا ټول اهل سنت دي که نه دي؟ دا ټول اهل سنت دي. بیا تا ته څه مشکل دی چې ته دلته نه راځې؟ نه زه هغه سره ما کار نشته هغه راځي که نه راځي، خو زه دغه ځای کې ډي سي ته یم چونکې ذمه دار دی چې بس دا دې ځای نه لرې که فیمیل ډیوال لرې که میل ډیوال لرې که موږ ته داسې کس راوله چې هغه دغه ځای کې موږ ته څه شی کوي ډیپټی کوي، دلته موږ ته ضرورت دی. یو دا درخواست دی. بل درخواست د پولیس والا نه چونکې ډي پي او نوی راغلی دی مو سره میلاو شوي یو، زه ټولو نه اول ما ورته منشیاتو نه ویلي دي ځکه څه منشیاتو حوالې سره کورمې کې یو طوفان راغلی دی دا د پولیس ذمه داري دی. که چیرې بازار کې منشیات میلاویږي ایدي مطلب دا دی چې پولیسو سره څه شی دی شریک دی، پولیسو سره شریک دی. ویلې چې که چیرې پولیس نه دی شریک بیا چوک دی د منشیاتو کاروبار نشي کوای. نه نوی ډي پي او راغلی دی ښه سنجیده کس دی، خو زه به داسې وایم چې اتا سنجیدګي اتا ښه سړیتوب انشاءالله ته د قوم ته خپل عمل سره ښیې. ټولو نه اول به منشیاتو خلاف یو داسې قدم خلې چې هغه چوک ویلې نه رې صورت معتبر بچی ویلې نه رې، خو چې منشیاتو کاروبار کوي په کار دی ته هغه ته داسې سبق وښیې چې اولادو یا بیا هغه یاد ولري. منشیات دي حده پرې دي چې حتی افسوس دارې چې بازار خو پرېږده چې جیل کې یا میلاویږي نو بیا به لږ سوچ سړی وکړي. حکمرانو ته زه داسې وایم چې چلو که بډر ستر دی نو جیل خو صرف کې وا دروازه دی وړوکی کړکای دی ګای تو جیل کې ویلې منشیات میلاویږي، خو دې مطلب دا دی چې تو سره څه شی براخه د تیر کوي ځکه د جیل ته رسېږي. کنیا چلو بازار کې خو ته مشکل بل ولري اول خو دلته مشکل نشته، خو چې جیل کې خرڅېږي دې مطلب دا دی چې تو ورکې خپله براخه دی. بس دغه لعنت نه خپل بچیا وسته زه حکمرانو ته یم او د قوم باندې یا څه شی وکړه رحم وکړه. یو صلوات واستوئ محمد و آل محمد باندې وآل محمد. دوستانو امنتی کے حوالے سره هغه صاحب ذکر وکړو، زه هم امنتی کے حوالے سره یوه خورۍ شروع دی. د حکمرانو دپاره نه دی، حکمران هغوی به خپلې وظیفې نه عمل کوي. مو قومي کوم هغه دی طریقې کار دی یوه ایجنډا دی څه غنې مشورتونه شوي دي. مثلا د امن تیږه کومه سلسله شروع دی په کار دا دی چې مو د امن تیږې او د معاهدو څه شی وکړو پسداري وکړو. ویلې چې دغه ځای کې شیعه او سنیان دغه علاقې اوسېدوني دي کله مو خپلو منځو کې معاهدې وي خپلو منځو کې مو سره یوې خبرې باندې جوړ وو نه بیا که هر مډل غلطې پالیسۍ راځي بیا به موقع نه میلاویږي. نه انشاءالله کومې معاهدې کېږي روانې دي مثلا د وتیزایو منځه شوي وه د علیزای هغه د بعد بشارې او د اطرافو کلو ورسره نږدې ورځو کې بلچخیل او د خوار کلي یو سادې منځه روانه دی، اندیشن سره پیواړو ګیدو منځه چې کومه د امنتیږي سلسله روانه دی. انشاءالله ما درخواست دی ټول قوم نه و خصوصا بیا جوانانو نه چې دغو امن معاهدو انشاءالله پسداري وکړو چې یو درپا امن دغه خاورې باندې راشي، دغه خاورې ته دوباره خوشحالی راشي. ورسره دا درخواست وکړم چې لیارو کې ځنه کوم جوانان دي چې هغه ځنه حرکات کوي کسه دی تا شیانشان نه دي. فرض وکړئ به کنویه تیریږي مثلا ایمو کنویه تیریږي هغوی باندې گزار کیږي. فرض وکړئ هغوی کنویه تیریږي مثلا مو اوسې چوک غاګ ورپسې کوو کسه دی تا شیانشان نه دی، دا یې تا عزت څخه خرابېږي هغه ته هېڅ چالانه کېږي هغه خو به تیر شي خو یې تا عزت څخه خرابېږي. دغو کارو باندې کسه خپل عزت
ما خرپوا دغه کارو باندې د عزت خرپیږي دغه کارو باندې د ابرو څي خپل عزت ابرو په د ډیرو د فضول شیو بلکې په یوه کې ماته ما خرپوا خدا خو ډیر فضول کارونه دي ډیر بهودا کارونه دي ایمو ریکویسټ دا دی څه کنوی وي اول خو به ان شاء الله خدای رحم وکړي سلسله به ختم شي خو کشتا دی فرض وکړه هغه فرض وکړه ځکه چې هغه صاحب کومې خبرې دي څه باور ور باندې نشي کولی د کوم ځای یې رښتیا دی یی کا درویغ دی یی خوب که ختم شوې لکه څنګه دی یی ډېر زر خو نور علی نور ندی هغه ته به موږ خپل سوچ کوو خو کم از کم موږ کوو میسه ته باندې داسې کار نه وي لیارې کې چې هغه سه ایمو عزت خرابېږي په کار دی دغې خبرې هم ایمو جوانان ډېر زیات خیال وساتي صحیح خبره ده بالکل دې خبرې سره هم عرض وکړو دین علاوه بجلی حواله سره څه څوره پرې د بجلی صورتحال دی واقعا ابتر صورتحال دی زه بجلی دغه ځای کې کوم اکسن یا کوم ذمہ دار ناست دی خصوصا بیا ډي سي صاحب ته یم چونکې دا د ډسټرکټ یو ذمہ دار پوسټ دی چې دغه باندې نوټس واخیستی شي که څه ته ما بجلی اسلام آباد او د پېښور هغو شهرو څخه ما تړه ایما دغه علاقه ټول عمر ما دغه ملک دفاع کړی دی زه تکه مونه بیل خلې لږ وتاوال ګریوانه کې سوچ وکړه هغه د بعد بیل ذکر وکړه اسلام آباد والا غوندې کې مو مزې ټول عمر نه دی کړي پېښور والا غوندې کې مو ټول عمر مزې نه دی کړي ما ټول عمر څه شی کړی دی دغه بډر باندې قرباني ویر کړی دی ته په کار دارې چې د دغو قربانیو لحاظ وکړې حالا ته بیا د بیلو میلو خبرې کوي هغه بل ځای کې وکړه دغه ځایو کې بډر علاقو کې 2000 د بیلو خبرې ما کوه هغه باندې په کار دی نظر ثاني وکړه او بجلی کومه دی په کار دا مشکل مو دپاره حل کا ویلې څه بجلی خو دوی هاته مشکل دی څه اوبه څه کومه ټینکۍ ورته خیږي هغه اوس هغه دپاره یا قابل هغه دپاره هم کفي نه دی نه انشاءالله زه بیا چونکې بیا ټایم ډېر شو خبرې منځ کې ډېرې راغلې زه یا ټول قوم د انجمن حسینیه طرف نه شکریا د کوم چې واقعا اوسه پورې کومه نمونه د مقام د دوراندیشۍ مظاهره کړې دی واقعا دا قوم قابل تحسین دی واقعا دا قوم کوم دی دا عزتمند دی پروردګاره د مولا امام رضا علیه السلام شهادت شپې ورځې تیرې شوي دي هغه عظیم امام له خاطره خدای دغه قوم اندیشان سره هر میدان کې سرخرو و عزتمند ولرلی کې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته